بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو لیدونکو، ستاسو ورور نصر الله خټک ستاسو په درون خدمت کې حاضر شو. قدرمنو لیدونکو، موجود یم دلته دلدار ګړی پول چې دی هلته راغلي او د سیلاب صورتحال حوالې سره به تاسو له اپډیټ درکو چې په تحصیلي تنګي او خوږه علاقو کې دې وخت کې د سیلاب څه صورتحال دی. بالکل تاسو سره مونږ بیګام واده کړی وه چې مونږ به تاسو خبرو، لمحه په لمحه به مونږ تاسو خبرو. خو څنګه چې لږ وخت مخکې مونږ تاسو ته د مونډې د سیلاب اپډیټ درکو، نو همدغسې مونږ نن اوس راغلي یو دلته کې دلدار ګړی پول ته راغلي او دلته تاسو ته دا هم ووایم چې مقامي انتظامیه هم چې دی نو هغه راغلې ده. ای سی صاحب دی، ورسره د ریونیو ډپارټمنټ ټول اهلکار دي، هغه هم راغلي دي. او اوس چې دی د سیلاب څه صورتحال دی، آیا اوبه دغه ریله چې سیلابي ریله چې ده دا څومره 1000 کیوسک چې دی نو دې وخت کې بهیږي. دلته کې دغه حوالې سره به تفصیلات اخلو د جناب اسسټنټ کمشنر تنګي شهریار محمود صاحب نه. راځئ چې ورشو او مزید معلومات هغوی نه واخلو، هغوی سره په دې هکله باندې یو څو خبرې کوو. مینوالو، څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د مقامي انتظامیه چمتو ده او شپه ورځ چې دي نو د دوی دغه محنت جاري دي او هغوی چې مونږ وګورو مونډې ته هم تللي اوس دا دلدار ګړی ته چې رالو دلته هم ټول مقامي انتظامیه موجود ده. د جناب اسسټنټ کمشنر شهریار محمود صاحب په نگرانۍ کې دغه ټوله انتظامیه موجود ده. مونږ سره اسسټنټ کمشنر صاحب ولاړ دی، هغوی له ورځو. سر دا راته ووایه معلومات راله راکړئ د سیلاب حوالې سره چې دې وخت کې صورتحال د تنګي څنګه دي. ډېره مهرباني نصر الله. څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې پرون نه بلکې بله ورځ نه چې کوم بره خاص کر سوات کې دیر کې کوم بارانونه نو د هغې اطلاع چې مونږ ته راله نو بیا د ډي سي صاحب په ډایرکشن باندې مونږ ټول انتظامیه د څو هم زموږ لاین ډپارټمنټس دي، مونږ ټول خپل تیاریانې پرون ټوله ورځ خپلې تیاریانې پوره کړې او پرون چې دی نو کم اطلاعات شو هغه لږ خطرناک وو یو حوالې سره، نو هغې په حساب باندې مونږ خپل پریپریشن کړی او اوس شکر الحمدلله چې کوم تاسو دا ګورئ د اوبو دا لیول چې دی دا ورو زه اوس مونډې نه رالم او هلته اکسچینج صاحب ناست اریګیشن د هغه په مطابق تقریبا 5000 کیوسک پورې د اوبو واپس کمې شوي دي. پرون شپې ټایم کې هغه وی چې 92-93 هزار کیوسک ته رسېدلی وي او اوس دې ټایم 87 هزار کیوسک د اوبو را روانې دي. دې کې زه دا ووایم چې مونږ سره مونډه کې چې کوم مونږ سره دغه د ایکفا کیپسټي شته تقریبا 2 لک کیوسک پورې هغه اوبو برداشت کولی شي. خو مسله بیا لاندې علاقو کې راشي، خاص کر دی چې کوم ځای کې د اوبو دغه دومره کلاو نه دی څنګه چې تاسو دلته ګورئ هلته چې لږ اوبو تنګې دي نو دا 1 لاک نمبر چې کوم اوبو لاړې شي نو هغه بیا لږې د خطرې باعث وي. خو شکر دی 1 لاک نمبر نه دي تلي، همدغه 93-94 هزار کیوسک کې پاتې شوي دي او اوس خو چې بره بارانونه ودرېدل نو اوس اوبو لیول لورو په کمېدو دی او اوس دې ټایم 87 هزار کیوسک مونډه کې ډسچارج. سر دا هم راته ووایه دا کم مقامي آبادي چې ده یا دا کم خلک چې راغلي دي غیر ضروري دلته تګ راتګ کوي، دې حوالې سره څه وایې؟ آیا دا په کار وي او خو نه دا څومره د خطرې سبب ګرځېدی شي؟ یاره جی دی کې خو موږ پرون مازدیګر نه اعلانونه وکړل چې کوم دا علاقې دي، خاص کر زموږ په دې دغه کې آبازو علاقه شوه یا دا جوره دلدار ګړی دا علاقې چې شوې د دې کې موږ جوماتونو کې اعلانونه وکړل. نور چې کوم نوټیبلز دي په تر موږ دغه وکړل چې یاره لږ الرټ اوسېږئ، کوم چې دا خو بالکل نږدې کوم خلک دي که دي چېرته خپل خپلوان وکړه لږ پرې شي نو ښه به چې لکه خدای دې نه کړي، ځکه چې ریله راتله موږ ته چې کوم ټایم ویلی شوی هغه 2 بجې 3 بجې هغه داسې د شپې ټایم و چې هغې کې بیا ډېر څه د کولو چانس وینه نو موږ ورته هم ځکه دغه کې ویلي او اوس که تاسو ګورئ نو دا ځای په ځای دا خلک راغلي دي لکه داسې د چکر ځای خو نه دی، دا اوبه دي دې کې خو خدای مکه څوک دغه شو د هغه خو بیا دغه کېدل ډېر ګرانه شي. نو زموږ هم تاسو په خلکو ته اپیل دی چې بھئی دا د چکر ځای نه دی، دا سیل نه دی، د تصویرانو لپاره دا لکه دې ځای کې لاندې هم خلک اوس موږ څه دغه کړل. نو اوس زه ډي اس پي صاحب ته هم ما وویلې هغه هم دلته به اوس موبایل راولېږي چې یاره دلته دا غیر ضروري خلک چې دي دا دې ځای نه لري. ډېره مننه سر، ډېره مننه. بالکل جی قدرمنو لیدونکو د خوشحالۍ خبره ده څنګه چې اسسټنټ کمشنر تنګي صاحب وویل چې دغه کومو 92-93 هزار کیوسک کومه ریله چې وه نو هغه الحمدلله خیر خیریت سره د دغه مونډې مقام نه چې دی نو هغه تېره شوې ده او دې وخت کې تقریبا 87 هزار کیوسک اوبه چې دي نو په دې سیند کې چې دی نو هغه بهیږي او دا ده چې 2 لاک چې دی نو کیوسک پورې چې دی نو اوبه دلته کې هغه ګنجایش شته په مونډه کې. خو بیا هم دا کم ای سی صاحب چې دغه وویل چې دا کم ښکته نشیبي علاقې دي، کم د سیند په غاړه چې پرتې علاقې دي نو هغې دپاره خطر ګرځېدي شي. خو تر دې وخته پورې کم صورتحال چې دي نو هغه الحمدلله تسلي بخش شي. بیا هم تاسو ته ووایم چې مقامي انتظامیې کارکردګي چې ده بالکل چې دی نو اپریشیټیبل ده او په کار چې مونږ هغه وستایو ځکه چې بېګا داسې مونږ ته ډي سي صاحب
چې دی نو جناب عادل شاه صاحب او اسسټنټ کمشنر شهریار محمود صاحب په مسلسل رابطه کې دي. همدغه راته وایي چې تاسو چې دی نو خلکو ته پیغام ورکړئ چې دغه نږدې علاقو نه راځي. خو دلته زه تاسو ته دغه وښیم، دغه درته ووایم چې دلته کې خلک ډېر غیر ضروري تګ راتګ هغوی شروع کړی دی. د خطرې سبب نه ګرځي چې تاسو دلته د اوبو ته ولاړ مونږ کلي هم دې څه به وکړو چې مونږ کو سیلاب میلاب راشي چې ځان ډډې ته کوو څه پته لګي هېڅ معلومات نشته او نورې څه هم نشته اوبه کمې دي څه کمې دغه نشته د مقامي انتظامیه د هغوی د کم کارکردګي چې د هغوی دلته راځي د هغې نه مطمئن یې خو نه؟ هو مطمئن یم چې راځي کله ناکله راځي سهار هم راغلي اوس هم راغلي کوشش کوي هغوی خپل مونږ به هم کوو خپل هېڅ هم نشته الحمدلله. تاسو څه وایئ چې دلته دا غیر ضروري خلک چې راځي ورته تماشې کوي نو دا په کار یې کو نه ځکه دا خو خطره دا یو ځای بل ځای نه راځي ځکه کلي خو به څلور پنځه کسه به نور ټول یو ځای بل ځای ډاګې میزه ډېر چار سدې یو ځای بل ځای نه سیل نه راځي نو څه وکړي سیند دی بس. د سیلاب په وخت کې سیل راتلل ضرور پکار وي؟ نه هېڅ هم نه وي پکار دی کې څه پته لګي د مرګ او څه پته لګي. څه پیغام تاسو د خلکو ته څه ویل غواړئ چې دوی ورته وایي چې بس څه کوي واړه زاړه ټول راځي څه به وکړي ورسره څه به ورته خلک هېڅ هم ورته نه شي ویلی څه به وایي وزګار شوي خو نه یي؟ وزګار دي خو در سړی اوسګای باران چې ګیا یو نشته مزدوري ده چای نشته نور څه نشته بس همدغه سیند غاړې ته به روزي که دا شخړې چې وي دا بېکار. ډېره مننه مهرباني جي. او الله دې نه کړي الله دې نه کړي کو دلته کې بیا چېرته دغسې حالات خرابېږي نو د خلکو زندګۍ ته به هم خطر وي. دغه پل زه تاسو ته وښیم دا پل چې دی یو ځل بلکل دلته کې وړلی شوی دی او دا پل په 2010 کوم چې سیلاب و هغې کې چې دی د هغې سیلاب نظر شوی بیا هم خلک چې دی نو دومره د غیر ذمهوارۍ مظاهره کې تاسو لیدلی شئ خلک اوس هم دغه پل باندې ولاړ دي او دلته کې چې دی نو تصویران سلفیان ویستو راغلي دي نو بلکل داسې نه پکار ټولو ته خواست دی چې تاسو باندې غیر ضروري د کور نه راووتو باندې چې دی نو تاسو تګ راتګ کم کې څه د محدودې کې او کله چې حالات ټیک شي انشاءالله حالات ټیک طرف ته روان دي نو چې کله ټیک شي بیا راځئ بیا خو هېڅ خبره نه دا علاقې دي دا ځای نه دي او سیلګري دي علاقې دلته بیا راځئ خپل اکټیویټیز جاري ساتئ خو تر دې وخته پورې تاسو لږ چې دی نو احتیاط وکړئ او مقامي انتظامیې سره تعاون وکړئ. اوس ماله او زما کیمرامین شاهد الله خټک له راکړئ اجازت د ډېر لوی الله په امان نور اپډیټ به در درکوو. موږ سره اوسئ تنګي نیوز ګورئ تنګي جرنالست ګورئ.